د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقاصد نبوت نا هغه د خلقو تزکیه کول. تزکیه صفائی ته ویل شي، پاکیزگی ته ویل شي. مونږ څنګه ظاهری چې د پاکیزگی غواړو، صفائی غواړو، چې زموږ جامع پلیتی نه ګنده نه، همدغه شانته مونږ ته د باطن د پاکیزگی ضرورت هم پیښیږي. ظاهری چې کوم چې د ګندګي نه ځان ساتو، همدغه شانته باطنی ګندګي هم ډېر خطرناک دی، هغه نه هم ځان ساتل پکار دي. ظاهری بیماری انسان چې دی مرګ ته رسي او باطنی بیماری انسان جهنم ته رسي. نو دا باطنی امراض، دا باطنی تزکیه صفائی دا ډېر اهم او ضروري ده. بلکې که څوک موازنه کوي، آیا هغه کس چې دی بدن ته او د بیماری ولګېده دا ډېره خطرناکه ده، یا د هغه باطن ته بیماری ولګېده دا ډېره خطرناکه ده. بدن ته یو زخم ولګېدو، هغه زخم علاج نه کوي، هغه زیاتېږي تر دې ناسور ته جوړ شي، تر دې چې هغه نه کینسر جوړ شي. الله دې څوک داسې نه بیماری او کینسر نه بعد که د هغې مرګ وخت مقرر دی نو مرګ ته ورسي. نو ظاهري بیماری کم نقصان ورکوي، ټولو نه لوی نقصان د زندگی د دنیا اب ختمه شي، مکمله بشي. دا ظاهري بیماری د خطراتو کې یو خطر ده چې دا زخم به تکلیف ورکوي، درد ورکوي، پیپ پروزي، کینسر ته جوړیږي، آخري مرګ دی. دا خطرات دي د ظاهري بیماری. اوس راځو د باطنی بیماری ته ګورو. باطنی بیماری تکبر پیدا شو. تکبر نه بعد انسان ته خپل دماغ، خپل عقل صحیح اخکاری، بس څنګه زه یم دا ټیک یم، که زه سود کاروبار کوم، که زه ملاوټ کوم، که زه هر څه کوم، زه ټیک یم. تکبر کې مبتلا شو. فرعون ونویل انا ربکم الاعلى. او دا تکبر مخکې ځي نور خرابیان وروړي. تکبر د ټولو باطنی بیماریانو جړ دی. نو دا تر دې انسان ته ورسوي چې کفر او شرک کې مبتلا کی، څنګه چې فرعون اعلان کړی او کفر او شرک کا نعوذ بالله الله دې موږ ټول ساتي، انسان مبتلا شو. نو کم نقصان دی. یو نقصان خدا دې د دنیا کې د الله حکم پورا نه کړ، ایمان نه محروم شو. او لوی نقصان نه دا چې آخرت کې به همیشه جهنم کې وپاتې. هغه اور چې دنیا کې موږ نشو برداشت کوي، هغه کې به همیشه پاتې کیږي. نو آیا د ظاهري بیماری خطره ډیره زیاته ده یا د باطنی بیماری خطره ډیره زیاته ده؟ حقیقت ته باطنی بیماری خطره ډیره زیاته ده. موږ ظاهري بیماری د لوی بیماریانو نه ځان ساتلو لپاره دا غي علاج کوو، او باطنی بیماری چې زموږ آخرت خرابوي او دنیا هم خرابوي. معاشره کې چې کم خرابیان موجود دي، تاسو وګورئ دا ټول د باطنی مریضانو دی وجې دي. دا څومره خرافات، دا قتل و غارت، بد امنی، دا آیس، دا نشه، دا عوام خرابول، دا کم خلق کوي لګیا دي چې کم باطنی طور باندې مریضان دي. هغه حلال او حرام کې فرق نه کوي، کم ځای کې ورته لکه نفع ملاويږي هغه کار کوي که حرام ولې نه وي. الله دې موږ محفوظ ساتي. نو دا سوي دا هغه باطنی مرض دی. هغه مریض باطنی یو مریض پورا معاشره لپاره ناسور شي، پورا معاشره لپاره ناسور شي. قرآن کې الله پاک فرمایي دي کنه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا. یو باطنی مریض چې تکبر لري، غصه لري، په غصه کنټرول نه لري او قتل کوي. دا قتل انسان ولې کوي؟ دا د غصه کې کوي، دا د غیرت کې کوي، دا تکبر کې کوي چې څنګه دې کس دا خبره وکړه، څنګه د ازما دې پټي کې تیر شو، څنګه دې زمون خلکو ته نظر وکړو. دا خبرې دي. تکبر دې د تکبر دې وجه څه کوي؟ هغه باطنی مرض دې لګیا کی قتل ته برابر کی چې قتل وکړو، یو کس قتل کړی دی. خو الله پاک څه فرمایي؟ فکأنما قتل الناس جميعا. لکه څنګه چې ټول انسانیت قتل کو. او حقیقت ته چې یو قتل وشي ټول خلک فکرمند شي، هغه ټول لپاره خطر ده. نن چې امریکا د ایران باندې حمله اور اراده کوي، نو څنګه ټول آس پاس ملکونه کوششونه کوي چې دا حمله ونشي، دا جنگ ونشي، ولې د ټولو لپاره خطر ده. نو باطنی مریض معاشره لپاره خطرناک دی، باطنی مریض پورا دنیا لپاره خطرناک دی. نو د باطنی د امراض او تزکیه او صفائی کم ځای کې کیږي؟ هغه کم یو هسپتال دی چې هلته د باطنی امراض او صفائی او تزکیه او علاج کیږي؟ هغه هسپتالونه د دینی مدارس دي. آیا د دې ضرورت معاشره ته شو که نه شو؟ کدی دینی مدارسو کې تزکیه نه وي، تربیت نه وي، نو دی مقاصد نبوت باندې عمل نه کوي لګیا دي.
داسې بعض یونه شته درسګاهونه شته چلته ډېره کمزوري او کمی راغلی ده د هغې هم اصلاح پکار دی خو اوسه پورې الحمدلله ثم الحمدلله چې کم تزکیه مراکز دي هغه د دیني مدارس دي خانقاهونه هم دیني مدارسو کې دي تزکیه چې کومه ده دا ډیره ضروری ده دا د مقاصد نبوت نه یو مقصد دی او الحمدلله دا په مدارسو کې دا تربیت کیږي نو د مدرسو ضرورت وشو د عوام د لپاره د معاشره لپاره کدا مدرسې نه دا تزکیه د بل ځای کې داسې نه ملوي